یو کم سلم نمبر آیاتم سورت بنی اسرائیل درشتم نمبر آیات پدی آیاتونو کی عبادت چې د الله جل شانو خاصه د ځان له ثابت کړي او د مخلوق نه نفي کړي دي. د شرک اوانه تقسیم چې کومج په دوه قسمه دي، شرک اعتقادي او شرک فعلی. نو دویم قسم د شرک هغه شرک فعلی دی. شرک فعلی څه ته وایي؟ هو تعظیم لغیر الله بما هو مختص به تعالى من الافعال او بذل الاموال وان يخترع العبد من نفسه تحريما ما حصل الله ما احل الله. شرک فعلی دیتا وای د الله نه غیر د بل چا تعظیم کول په هغه چې هغه د الله د پاره خاص دي، کاغه افعال دي کارونه دي یا لګول د مالونو دي. دارنګي چې بنده د ځانه یو سیز دی الله حلال کړی دی حرام کی، یا الله حرام کړی دی حلال کی، ته شرک فعلی وایي. شرک فعلی دا په دوه قسمه دي، تحریمات العباد او دویم قسم دی نذور العباد. تحریمات العباد چې بندگان د ځان یو سیس حرام کی، ايعتقد تحريم ما حل الله من المطاعم او المشارب او الملابس. عقیده وساتي د حرام والی د هغه چې الله حلال کړی دي، کاغه خوراکونه دي، که د سکاک سيزونه دي، که د اغوستو د پاره کپړې دي یا نور اشیاء دي، خوفا من غیر الله. په دې عقیده چې د الله نه غیر بل څوک دی داغه نه یریږي، یاره کدی ته څوې ما نو بیا به تکلیف را ورسې، ټکر به را ورسې. خوفا من غیر الله. دویم قسم نذور العباد. نذور العباد دیتا وی ان یسمى یو انسان یو سیز لنوم کی دی یا نظر دی یو شیو منی د مالونا د مال نه علاوه د نور سیزونو نه د الله د نوم نه غیر د بل چا ونوم باندې به اسم غیر الله، داغه د نزدېکت د پاره چې په دې الله ته ځان نږدې کوم. او په دې عقیده چې د چا په نوم باندې نظر او منښت کوي، نو دا عقیده ده چې دا پیدم رسولی شي او نقصان امر کولی شي. مالک د نفع او د ضرر دی. په دې عقیده باندې هغه د افعالونه یو څه دغه د پاره کوي یا سمال دغه د پاره خاص کوي، څارو کې په نقد روپو کې دغه په نوم باندې دغه د پاره په نظر کې چې کوم دی پاغه دیو بلې لیټ بلې پاغه باندې تعمیر کوي، دغه په نوم باندې خوراک ور کوي. په دې عقیده چې دا مالک د نفع او د نقصان دی. به تحریمات العباد په مقابله کې تحریمات الله دي. یو د بندگانو د ځان حرام کړی سنت دي او یو د الله حرام دي. د نذور العباد په مقابله کې نذور الله د الله نظرانی دي. تحریمات العباد او نذور العباد هغه سيزونه چې په خلقو حرام کړی دي، هغه سيزونه چې د مخلوق د باره نظر کړی دي، دې ته شرک وي. او دې نه ځان ساتل پکار دي. بل دي تحریمات الله د الله جل شانه حرام. کوم سيزونه چې الله حرام کړی دي هغه حرام ګڼل، داغه نزان ساتل، هغه ته نه نږدې کېدل او دا عقیده ساتل چې الله حکیم ذات دی. دا چې حرام کړي په دې کې د الله حکمت دی، په دې کې د الله جل شانه حکمت دی. سچ الله حرام کړی دي نو حقیقت دا دی چې بین د انسان د پاره پاغه کې خامخا نقصان دی داغي په استعمال کې، یا ظاهرا او یا باطنا، یا ظاهری لحاظ سره یا معنوي لحاظ سره.
خامخا چې کوم دې نقصان دی ځکه الله جل شانو د خپل حکمت په تقاضا باندې د بندګانو د پاره هغه حرام کړی دا غي نه بزان ساتي ځکه ستا بدن ته نقصان دی ظاهرا ستا باطنی نقصان دی د الله حکم ممات کی اخرت کې د عذاب مستحق شي د الله په نارواو کې واقع شولې نذور د الله جل شانو چې د الله په نوم باندې کوم نذرانی شوی دي نو نظر او منخت د الله داغي حکم دادي وليوفوا نذورهم چې خپل نظر هغه پورا کوي هغه به چې کوم دمنس کې پرې دی نه بسر درسه تحریم او تحلیل حرام ول حلال ول دا صرف او صرف د الله حق دی دا بندلن دی ملاوزګه خو شرک دی بنده با هیڅ یو شی دا اختیار ودانشته چې یو شی حرام کی یا یې حلال کی چې الله حلال کړي حلال دي چې الله حرام کړي حرام دي دی به نه حرامه او نه به حلالي په دې موضوع باندې قران کریم پورا تفصیل کړی دی نظرانی د الله په نوم باندې چې شوی دي نو داغي په باره کې الله جل شانو ذکر کوي چې هغه پورا کوي هغه سر ته ورسوي نظر قران کریم ذکر کړی دی دارنګي کوم سيزونه چې حرام دي قران کریم هغه ذکر کړی دی که سورۃ بقره یوصل آتش په نمبرات چې دا الله حرام کوم سيزونه چې الله حرام کړی دي دا غینه بزان ساتي هغه ته باندې نږدې کیږي سم نمبر انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله یقینا حرام کړی دی پتا سی باندې الله المیتة مردارا والدم اوینا ولحم الخنزير او وقد خنزير وما أهل به لغير الله او اغا چې आवाज باندې پور تکړه شي پاغي سره د پاد نزدېکت د غیر الله نظرانه د غیر الله دارنګي سورۃ آل عمران 50 نمبر آیات نظر ذکر دی اغا نظر جائز چې د بیبی مریم مور نظر منلیو انی نظرت لک ما فی بطنی محررا چې زما بدن سدی د استاد پارا آزاد نظر استاد پارا نظر د خپل هغه حمل منلیو دارنګي سورۃ نساء 22 درشتم کې نظر ذکر دی دارنګي حرام ذکر دي سورۃ مائده 14 نمبر آیات کې کما چې محرمات دي نو هغه ذکر دي بلکې د اول نواخلا تر 15 نمبر آیات پورې چې کوم محرمات دي نو هغه ذکر شوی دي دا څه حرام دي د دې نه بزان ساتي به 14 نمبر آیات کې محرمات ذکر دي چې دې نه بزان ساتي د اول نه تر 15 نمبر آیات پورې ابتدایي آیات کې چې کوم دي محرمات به اور پسې چې کوم حرام دي هغه ذکر دي بیرستا هغه محرمات د بندګانو چې الله نو حرام کړی دا الله حلالو دی بزان باندې حرام کړی او تحریمات العباد ما جعل الله من بحیرة